खबर शामिल करते हैं बाड़ा से। बाड़ा एक साल से पहले 2020 में जब अफरीदी रिलीफ कमेटी के क़याम के बाद बाड़ा प्रेस क्लब में चेयरमैन मारूफ खान अफरीदी का ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में और अफरीदी रिलीफ कमेटी के डिमांड और तरजीहात NA 44 के साबिक कंटेक्ट और समाजी व मारूफ कारोबारी शख्सियात हाजी मारूफ खान अफरीदी ने अपने खिताब में फरमाया कि बेसहारा और गरीब अफरीदियों को जब मसमार घरों के सर्विस से महरूम करते हैं और 4 साल से टोकन पर मुआवजा में ताख़ीर हो रहा है, इसके लिए तहरीक का ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम जल्द बाड़ा की सतह पर एक 10 रुकनी कमेटी जाकर जिसमें तमाम सियासी जमातों और कबीलों को नुमाइंदगी हासिल होगी। मारूफ खान अफरीदी ने यह क्रेडिट जाफ़र लाला को दिया और कहा कि यह सोच जाफ़र लाला को जाता है जिसने हमसे तहरीक चलाने का मुतालबा किया और हम पर जिम्मेदारी डाली। हम इंशाअल्लाह हर किस्म भरपूर तावन करेंगे। रिपोर्ट इंजीनियर सदाम अफरीदी, खैबर बाड़ा। ډېره غټه نشو جوړولی ځکه چې بیا ترتیب نه جوړېږي خو چې د ټولو قومونو نمایندګي د پاټو داسې کسانو سره جمع کړو 8-10 نو پاکې چې څوک هم ووخلو نن به کوي پرې به دغه اناونسمنټ وکړو چې چا نوم یې پکې وشي تاسو به ټول ځوان وځراوو ګوره زه به ورته ځوان وځروم کوم ځای کې خرچه کېږي هغه مونږ کوو خو چې د قوم مسله ګوره مولا به پیوه روپۍ نه ملوي خو ایغو خلکو لا به ملویږي چې په باندې تم زیرېږي او زه پرې زیرېږم که خفه کېږو نو چې د موږ د لوکېږو ورونه ښه به سره وشي خو دا ښه خبره وګڼه پیسو چې کومه خبره دو پیسې خو لکه مثال چې خبرې وشي چې دا پارشل دی او داسې دی نو بیا په دا کې خو دا هم نه دي لیکلي چې کوم 4 کسان مړه دي یا 5 کسان مړه دي یا د زیاتې ملویږي یا یې نه دي لیکلي که نه هغه موږ دا خبره کوو MBA صاحب دا خبره وکړه شفیق بھائی چې دا په ریټن کې روانو دا خبره زګلو نن به موږ کمیټي جوړوو او په یوه هفته کې به موږ زور له ټول هغه ولیکو چې باید کم پوینټ باندې به خبره کېږي په هغه باندې به بیا موږ د لوړ لیول نه میټینګونه شروع کوو ځکه چې د ټول خلک اول هغه خبره رسول دا ډېره ضروري ده چې DC سره په دا پرې چې موږ به د شفیق بھائی دا شو د اقبال بھائی شو د دوه باندې مو دومره بوج نه لرو چې هغه د وس نه بار یا دوله په پارټي کې نه مسله جوړي البته دوله به مو مدد ټیم په ټیم اخلو کمزوري کې د ملاقات ټیم وی پاکي دي دوه استعمالو ځکه چې دوه مونږ خو زوت اداره لوګي مشرون دوی نمائندګي دي او دوه مونږ زوت خوښته چې دوه خلکو له حق لري ان شاء الله موږ سوچ وځي او چې کمیټي جوړه کړو بیا به موږ میټینګ شروع کړو که موږ پوه شو چې دا خبره یو سیرله کېږي انشاءالله د موږ خبره یې وروي د خلکو نه حاکم لوېږي دا خو ډېره ښه شي او د حکومت له یې ټول کریډټ ورکړ شي که بیا مثال موږ پوه شو چې میټینګ سره څه نه جوړېږي او چونکې په کمیټي کې به زه اول هغه دا وایم چې جعفر بھائی د خو ما خو ځکه وشکړي چې په دغه میډیا باندې لګېکټیو دی نو که په دا ګروپ کې کمیټي کې څوک ټال مټول کوي نرځي نو عام چې کوم خبره وي چې باید دا سړی چې کوم دی یا دا کمیټي کوشش نه کوي چې هر خبر چې باید دا کمیټي جوړه او کوشش نه کوي خو که ان کیس د ملاقاتونو نه نه جوړېدل بیا به موږ سټیپ 2 دا دی چې بیا به موږ یو پینل جوړ کړو او په های کورټ کې به یې سوچو ځکه چې دا یو موظف معاشري او هغه چې باید موږ سره ظلم کېږي هغه به هم خیره موږ یې فاینانس کړو پاکې به موږ کوشش وکړو چې د افریدي قوم لکه مثال لطیف افریدي شو ایډوکیټ داسې نور کسانو یو پینل جوړ کړو او په قانوني طریقه باندې ورشو که هغه بیا کله کله یې ورسره داسې طریقې وي چې دومره یې ډیلې کړي چې هغه سرخانې له یې پوچوي نو هغه نه بعد بیا موږ ټول یو ځای کېږو بیا همدا شول دی او بیا به د احتجاج په کومه طریقه باندې احتجاج کول دي کومو ځایونو کې کول دي او هغه باندې به بیا احتجاج کوو کوشش به دا کوو چې یو ځل یې موږ یار وبوسو که نه دومره په دغه باندې که موږ یو ځل یار وکړه بیا به په دا کې البته یو دو تجویز څخه پېښ کوو چې په دا کې پوره چې موږ جوماتونه او مدرسې خو چې یو ځل یې موږ یو حل وبوسو یار وبوسو مطلب خپله خبره هم ومنله بیا د موږ نور هم ډېرې مطالبې دي مثال د بازارونو دي
د سکولونو دي نن هم د مو په لوکا کې سکولونه په ټینټونو کې دي خو اوس چې 1 پوینټ اجنډا ده نو دا به شروع کو دا به ان شاء الله دا به مزال کو چې دا کله دا به سټیپ بای سټیپ ان شاء الله تاسو کوو او په دا کې زه هغه نه کوم صدارت یې زه نه کوم په دا کې به ان شاء الله نور کسو چې کریډټ څنګه چې دا قدرتي او د خبره کې چې یاره دا 1 लाख کریډټ چې دا به ختمو نو بالکل د شي کریډټ نه خلو نه په یو ځای کې مونږ ما په دا کې دا قومي خبره ده په قومي طریقه به قومي حل کوي ډیره مهرباني تاسو ورغلیو د تاسو یو سکند خاص طور کې پی ایس نور مولانا سي څومره د پارټو صدرون دي مشرون دي قومي مشرون دي د ټولو زه ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو ورغلو او کزه دا د مو خبره وایي نو زه کې کوم چې